مولانا شیخ ادریس قاتلانو گرفتاری د پاره آی جی خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید سخت نوټس جاری کړی دی. قاتلان به څنګه گرفتاری باقاعده ټیمونه تشکیل شوي دي، څه پروسس به وي. آی جی خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید صاحب څه بیان جاری کړی دی په دې ویډیو کې په ډیټیل سره خبره کوو. ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. آی جی خیبر پختونخوا د مذهب نامور مذهبي سکالر شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس په فایرنګ باندې سخت نوټس اغشتل دی. سی ټي ډي او ضلعي پولیس مشترکه ټیمونه جوړ شوي دي. تفتیشي ټیم په موقع باندې موجود په سیټي کې چې څومره هم سیف کیمرې دي د هغې په مدد باندې د حمله اورو تصویر حاصلولو کوشش کوي. دهشتګردانو تعقب چې کوم دی هغه جاری دی. ډېر سټیټمنټ کې دا راځي چې پولیسو ته د دې تصاویر ورکړل شوي دي، مطلب د کیمرونو تصاویر اغشتل شوي دي. ډېرو سټیټمنټ کې دا راځي چې تعقب جاری دی، مطلب چې کم مشکوک ځایونه دي په هغې باندې چاپې روانې دي. ابتدایي شواهد مطابق وقوع ټارګټ کیلنګ دی. دا کومه حادثه چې وشوه نو دا ټارګټ کیلنګ ده. ملوث عناصر چې کوم دي هغوی به زر خپل انجام ته مونږ رسو. دا چا ویلي دي؟ دا آی جي خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید صاحب دا خبره کړې ده. تفصیلاتو مطابق نن په 15 مای باندې 2026 سهار 10 منټه د پاسه 8 بجې تانا اتمانځی چې کومه ده 400 حدودو کې ده، نو دوه نامعلوم موټر سایکل سوار چې څلور دهشتګردو، یعنی دوه په یو موټر سایکل دوه په بل موټر سایکل او د معروف مذهبي سکالر عالم دین شیخ الحدیث په گاڑی باندې فایرنګ وکړو. اندادون فایرنګ مطلب دا چې بس ډز کوي، بس مشین راوي خپل ډز یې پیو کې اندادون فایرنګ یې پیو کو. واقعي نه فورا پس مولانا ادریس صاحب چې کوم دی هغه سره د دوو کانسټیبلو چې هغه ورسره هم زخمی شو هسپتال ته منتقل کېدل چې په لاره باندې شیخ مولانا محمد ادریس صاحب په لاره باندې وفات شو، شهادت نصیب شو. او چې کوم ورسره دوه کانسټیبلانو هغه شدید زخمی حالت کې هسپتال ته منتقل شوي دي. چې کله د واقعي اطلاع ملو شوه نو ضلعي پولیس او محکمه انسداد دهشتګردي ټیمونه چې کوم هغه ځای وقوع ته ورسېدل، کوم ځای کې چې دا اټیک پیښ شو علاقه ګیره کې واغشتل شوه او سرچ اپریشن هماغه ټایم کې شروع شو. پولیس د سیف سیټي کیمرو په مدد سره د حمله اور شناخت کې لږ پیشرفت کړی دی او ملزمانو تصاویر هم حاصل کړل شوي دي چې د هغې په بنیاد مختلف مقاماتو باندې چاپی هم شروع شوي دي. ابتدایي تحقیق مطابق دا یو منظم ټارګټ کیلنګ واقع ده. آی جي خیبر پختونخوا د واقع فوري نوټس اغشتلی دی او اعلی سطح تحقیقاتي ټیمانې چې کوم دي هغې تشکیل کړي دي. جدید ساینسي چې کوم خطوط دي په هغې باندې کار روان دی او هغې عزم کړی دی. کې پی کې پولیس آی جي خیبر پختونخوا عزم عاده کړی ده چې دا صفاق قاتلان چې کوم دي او دای سہولتکاران چې کوم دي زر به موږ د قانون کټهره کې ودرو او علاقه کې به امن و امان صورتحال برقرار رکھا جائے گا. دا بیان چې کوم دی دا باقاعده آفیشلی د کې پی کې چې کوم آی جي خیبر پختونخوا دی دغه آفیشل اکاونټ نه داسې قسم سټیټمنټ جاری شوی دی او باقاعده ضلعي پولیس چې کوم دی سی ټي ډي پلس ضلعي پولیس انسداد دهشتګردي چې کوم ټیمان دي هغه باقاعده تشکیل شوي دي او دغه چې کوم په دې کې ملوث خلک دي سہولتکار دي یا د څلور کسان کم چې دوه په موټر سایکلو راغل یا د سہولتکار د اطلاع ورکول خامخه سناسه سہولتکاری به هم شي وي نو ټول با د آی جي خیبر پختونخوا پولیس مطابق دا سټیټمنټ چې مونږ به دا ټول د قانون کټهره کې ودرو او ډیر زر به دی ته مونږه ورسو ځکه ځای په ځای چاپې روانې دي. جی نو دا اپډیټس راغلي دي د پولیس د طرف هم.